اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام اعظم خان مسعود، فاونډر لیډر قبایل عوامي پارټي، او په موجوده وخت کې زمونږ د قبایلی سیمې چې کوم یو لوی اتحاد روان دی، لوی اتفاق زمونږ روان دی، د متحده قبایل کمیټي ممبر هم یم. اول خو زه د پیام خیبر مننه کوم چې تاسو راغلی زما ځای ته، زما حجرې ته، او زما موقف د سبانۍ ورځې دپاره تاسو معلوموئ او ټولې دنیا ته ښایئ. لکه ټولو ته پته ده چې سبا په 15 دسمبر سهار 10 بجې په تتاره پاره کې زمونږ د قبایلي سیمې د هر مکاتب فکر مشران، ځوانان، طلبا، هر هغه سړی را روان دی چې هغه د خپل قبایلیت سره، د رسم رواج روایات سره، د خپل شناخت سره، د خپل وسایل سره مینه لري. هغه غواړي چې زمونږ په قبایلي سیمه کې دیر په امن قایم شي. هغه غواړي چې زمونږ په وسایلو باندې زمونږ ګرفت مضبوط وي. هغه غواړي چې زمونږ د قبایلي سیمې فیصلې د نورې زمونږ قبایلي مشران په خپله وکړي. دا خلک سبا را روان دی د وزیرستان نه، د مومن نه، بجاوړ نه، اورکزۍ نه، کورم نه، نارت ساوت وزیرستان، بشمول خیبر، لوی لوی مشران را روان دي، زمونږ لوی اتلان را روان دي، زمونږ د قوم سپینګیري را روان دي، طلبا را روان دي، د هر وړو وړو تحریکونو او د ګروپونو چې کوم نمایندګان دي هغه را روان دي. سبا انشاءالله په تتاره پاره کې 10 بجې زمونږ د قبایلي سیمې یو لوی اتحاد جوړېدونکی دی او هغې ته مونږ ګرنډ جرګه نام ورکړی دی. زه د پیام خیبر په وساطت سره د قبایلي سیمې ټولو ځوانانو، ټولو مشرانو ته پیغام ورکوم، دا درخواست کوم چې تاسو په ګڼ شمېر باندې راشئ، په دې کې شرکت وکړئ. ولې چې سبا به د قبایلي سیمې د مشرانو، د ځوانانو په مشورت باندې یو سپریم کونسل یا سپریم جرګه، یو نماینده جرګه به تشکیل کیږي چې په هغه کې به د هرې زمونږ قبایلي ایجنسۍ به شمول افارز نمایندګي وي. په مستقبل کې به دغه کمیټي، دغه جرګه، دغه کونسل زمونږ فیصلې کوي، زمونږ مشکلاتو دپاره به دا په میدان کې وي، خپل قاعدانه صلاحیتونه به وړاندې کوي زمونږ د سټیټ سره او زمونږ د ادارو سره، زمونږ د موجوده حکومت سره او د روان حکومتونو سره به دا نماینده جرګه د قبایلي سیمې په حقوق باندې، په وسایل مسایل باندې خبرې اترې کوي. دوی به زمونږ نمایندګان وي، دا به زمونږ سیاست کوي. نو زه یو ځل بیا پیغام ورکوم د قبایلي سیمې ټول مشرانو او ځوانانو ته چې په ګڼ شمېر پکې شرکت وکړي او مهرباني وکړي چې کوم واړه واړه زمونږ تحریکونه دي، کوم واړه واړه زمونږ تنظیمونه دي، کوم زمونږ ګروپونه دي، دا خپل جنډې مه راوړئ د ځان سره چې ټولې دنیا ته زمونږ یو پیغام خور شي چې مونږ قبایل ډیوایډ نه یو، مونږ تقسیم نه یو، مونږ متحد یو، زمونږ به یو پلیټ فارم وي، یو به مو آواز وي. ولې چې په مونږ قبایلي سیمه باندې چې کله انګریز یلغار کړی و، د مونږ دپاره یې آخرینۍ یوه فرموله انګریز چې کومه په خپل حکومت کې قایمه کړې وه، هغه دا وه چې ډیوایډ دین رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو. مونږ قبایل یې تقسیم کړي یو په مختلفو ګروپونو کې، مختلفو شکلونو کې. نور مونږه اتحاد غواړو، مونږ سره متفق کېږو، زمونږ به اتفاق وي انشاءالله. او د دې حکومت نه، د دې ادارو نه به مونږ خپل حقوق په ډاډه غواړو چې کوم په مونږ باندې مرجر شوی دی د اتوار په شپه او په داسې ټیم په مونږ باندې شوی دی چې د چوټۍ ورځ وه، د مونږ دپاره ایوانونه کولاو شول، په مونږ باندې مرجر بالجبر مسلط شو. د دې د رد کولو به د قبایلي سیمې یک یو آواز وي، زمونږ د مشرانو، د کشرانو چې مونږ مرجر بالجبر نه منو. د قبایلي سیمې د ځوانانو، د مشرانو رایې د معلومه شي، او چې کله زمونږ رایې معلومه شوله قبایل کوم طرف ته ځي، قبایل څه خوښوي، د مونږ د ټولو به انشاءالله د هغې په ها کې هم اعلاویږي. مونږ به د هغې د قبایلي سیمې د مشرانو، د ځوانانو چې کوم زمونږ یو اتفاق رایې زمونږ کوم بیان راځي، د هغې نه به زمونږ انکار نه وي. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.